نو د انسان او د الله په منځ کې رسی مضبوطه چې دی زمام او واګي دا د الله یره ده. په دې وجه باندې انسان له پکار داري چې دی څومره د الله دین دی دا دین پالو کوي، یعنې د الله هغه اوامر چې کم د الله د طرفه د کولو کارونه دي دا سر ته رسوي، او کم منهیات دي د کومو څیزونو نه الله د انسان منع کړی دی د هغې نه ځان منع کول غواړي، نه دی د هغې دپاره هغه معاون څیز چې اوامرو کې هم دره تعاون کوي، منهیاتو کې هم تعاون کوي، کولو کارونه پې کوي د نه کولو کارونه پې پرېږدي، هغه د الله یره د خوف دی. د الله یره او خوف چې د انسان په زړه کې وه نه دی بیا تمام اوامر سرته رسولی شي او د تمامو منهیاتو نه منع کیدی شي، او که یره نه وه نه دا انسان نه بیا د الله احکامات سرته وررسوي، نه هغه کارونه چې الله یې د نه کولو حکم کړی نه هغه کارونه چې دی نو دا پرېږدي. په دې وجه باندې انسان له پکار داري چې دی په خپلو اجزاو باندې په خپلو اندامونو باندې محنت وکړي او د سر نه تر خپو پورې دی پر خپل جسم باندې د الله خشیت د الله روب د الله یره چې دی نو دا تواري کړي. وس که یره تواري وه نه دی د الله احکامات سرته رسولی شي، منهیات چې د کومو څیزونو الله منع کړی د دې نه دی منع کیدی شي، او بیا د انسان چې کله پر خپل جسم باندې هغه محنت وکړي او د الله خشیت د سر نه تر خپو پورې د الله خوف او یره د سر نه رخپو پورې پر جسم باندې حاوي کړي، نو بیا د دې انسان په اجسامو باندې د هغې یو مختلف اثر راشي، نه د دغې اثر نه پته لګي چې د دې انسان سترګې د الله نه ویرېدې، د هغې اثر نه پته بیا لګي چې د دې انسان دا ژبه په دې باندې الله خشیت او روب تواري شوی دی، د دې انسان د لاس او د خپو نه بیا د هغې اثر نه پته لګي چې د دې انسان لاس او خپې د الله نه یریدلي دي. دا انسان وس نه دا لاس ګناه طرف ته تلی شي، نه دا ژبه ګناه طرف ته تلی شي، نه دا سترګې ګناه طرف ته تلی شي، د دې انسان په اجزاو باندې د هغې خوف او د یرې اثر حاوي شي. نو علماو لیکلي چې اثر پې څنګه حاوي کېږي. نمبر 1 ژبه ده، په دې ژبه باندې چې د الله خوف او یره تا راوسته او غالبه دې کړه نو بیا په خپله د دې اثر دا شي. علماو لیکلي یمنعه من الکذب والغیبة والنمیمة والبهتان وکلام الفضول. دا انسان بیا دغه خوف او دا یره دا بیا د غیبت نه هم منع کي، دغه شانتې د کذب د دروغو نه هم منع کي، دغه شان د نمیمې نه چغلۍ نه او د بهتان او د فضول خبرو نه دا انسان منع شي. نو چې کله د انسان دا ژبه د دې مذکورو څیزونو نه یره شوه نو بیا ته پوه شه چې د ده په ژبه باندې د الله خوف او یره چې دی نو دا حاوي شوې ده، او که په دې ژبه باندې د الله خوف او یره نه وه حاوي شوي نه دا بیا په غیبت کې هم اختی، دا بیا په چغلۍ کې هم اختی، دا په دروغ کې هم اختی، دا بل مسلمان له په ضرر رسولو کې هم چې کوم دی نو دا اختی. په دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت دی چې کله سحر شي د دې انسان د جسم 360 جوړونه دا ټول جوړونه چې دی د ژبې طرف ته هغه ګویا نشي او د ژبې ته دا وایي چې د الله نه ویرېږه زمونږ په باره کې، ځکه مونږ ستا تابع یو، که ته سیده یې مونږ سیده یو، که ته کږی نو مونږ کاږه روان یو. نه انسان دا به اول په خپله ژبه باندې خشیت او روب د الله تواري کړي، نو دا به بیا هغه کارونه کوي په کوم چې الله راضي کړي، کوم چې د کولو کارونه دي د هغه څیزونو نه به دا منع کوي کومونه چې الله دا منع کړې ده. د هغې سره سره چې کوم دی انسان چې کله په خپل نظر باندې د الله یره حاوي کړي او په دې مسله باندې ځان پوه کړي چې دا سترګې الله راکړي دي، دا د الله یو امانت دی زما سره، او په هر امانت کې خیانت نه دی پکار. اوس که را سترګې ما غلط استعمال کړې او دا ما د جهنم ایندن وګرځو، د جهنم دپاره او د اور دپاره مې خوراک وګرځو، دا د الله په امانتو کې ما بدترین خیانت وکړه. نو ورو چې انسان د خپل سترګې د الله نه ویرې او پر سترګو باندې خوف طاري شي نو پرې کې یو اثر پیدا شي، انسان له بیا هغه نتیجه ورکړي چې اوس دا سترګې د الله نه ویرېدې. نو د سترګو هغه بیا د هغې چې کوم دی نو اثر بیا سره د هغې اثر چې دی نو هغه دا دی چې فلا ینظر الی الحرام، دا سترګې بیا حرام طرف ته ګورې نظر نه کوي، حرامو ته په کتلو کې د سترګو ته حلاوت دا نه محسوسیږي، خوږوالی بیا نه محسوسیږي او دا د حرامو نه کرکه کوي. بیا نو چې کله ستا سترګو د حرامو نه نفرت شروع کړه او کرکه یې شروع کړه بیا په دې باندې پوه شه زما سترګو کې خشیت راغی، خوف راغی، د الله یره په سترګو باندې چې دی نو دا تواري شوه. همدغه شانتې انسان له پکار داري چې دغه شان پر خپل زړه باندې د الله خوف چې دی نو دا حاوي کړي، یره او روب پرې الله چې دی نو حاوي کړي.
خشیت پرې باندې چې کم دی نو تواري کي نو بیا رو رو دا خپل اثر را پرېږدي او اثر د دې بیا سره یخرج منه العداوه والحسد والعدوان د دې زړه نه بیا دشمني بهر ته وځي بیا د چا په خلاف باندې ستا زړه کې دشمني پاتې نشي همدغه شان دی چې کوم دی ستا پر زړه کې د چا په خلاف باندې حسد نه راځي پرې کې چې کوم دی نو بغض نه راځي پرې کې نور داسې غلطې ارادې چا مسلمان ته نه راځي نو چې کله دا مذکوره څیزونه رالل دا اثر درې خبرې دی بیا چې ستا د زړه پرې باندې خوف طاري شو پرې باندې یره طاري شوه وس دا د الله نه ویرېده وس دا زړه چې کوم دی هغه کارونه کوي کوم چې الله تا ته د کولو حکم کړی دی د کومونه چې الله منع کړی دې زړه کې بیا هغه وسوسې او سوچونه چې دی نو دا نه راځي همدغه شانتې انسان هغه پر جسم کې د ټولو نه لوی جسم عضو چې کوم دی هغه د انسان خېټه را پرې باندې د الله خشیت طاري کول او د هغې اثر بیا سره کله چې انسان درې ته مختلفو طریقو باندې نظر وکړي چې دا هم د الله یو امانت دی زما سره دې ته به زه حلال ورولم د دې نه به حرام دا بالکل لرې کوم حرامونه به دا زه ساتمه نو علماو لیکلی دي چې کله په دې باندې خشیت د الله طاري شو او خوف او یره په دې باندې طاري شوه نو د دې اثر بیا چې کوم دی نو هغه دا راوځي چې فلا يدخل فی الحرام بیا چرته هم دې ته حرام دننه نه ور داخلي ګورې همدغه شان په هر یو جز باندې انسان چې کله هغه شروع وکړه د الله خوف یې په دې باندې طاري کړه نو د دې انسان جسم د سر نه رخپو پورې بیا مکمل طور باندې د الله په یره باندې د الله د خوف او د خشیت په لباس باندې دا بیا ملبوس شي نو دا انسان د جسم نه د اندامونو نه هغه کارونه صادریږي کم چې د کولو کارونه الله یې د کولو حکم کړی دا بیا د هغه کارونه نه را منع کي کم چې منهیات دی بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک تاسو په سیل اعمال وغیره کې چې کم دی واقعات اورېدلي دي ګوره چې کم یو انسان یو جز باندې دا بالکل محنت وکي او د الله یره په دې باندې طاري شي خود به خود بیا چې کم دی د حرامونه د منهیاتو نه ځان ساتي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغو په دور کې د هغو د غربت واقعات تاسو اورئ چې څو ورځې به هغو ته خوراک نه میلاوېده خو خپل جسم یې راسره الله نه یرولی یو پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام دی او هغه غلام صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه له بعضې خوراک راوړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چونکې خوراک ډېر وخت نه و کړی نه هغه خوراک یې وکړې او 2 نوړۍ تېرې کړې نه غلام ورته ووي بار بار تاسو واقع اورېدلې غلام ورته ووي چې دا راته ووایه امیر المؤمنین چې مخکې به ما یو څیز راوړ تا به زما نه پوره تفشیش وکړه دا دې کوم ځای ګټلی و دا دې رقم ځای نه راوړ په څه طریقې سره دې خورا ورسو نن دې زما نه تپوس ونه که خوراک دې راوغسه و دې خوړ او ورته صحیح ده دا د دې وجې نه چې ما ډېر وخت خوراک نه و کړی او ډېره زیاته لوږه راته لګېدلې وه د هغې په وجه باندې ما ستا نه تپوس ونه که او ډایرکټ مې خوراک تېر که اوس راته ووایه دا دې د کوم ځای نه راوړم او ورته یې د جهالت په دور کې زه په یو طرف باندې ورتلمه نو ما څه کهانت کړی او بیا د هغې هغه اجرت مې هغه خلکو ته پاتې شو نن زه په هغه لار باندې تلمه نو خلکو ما ته وایي چې تا کم کهانت کړی او د هغې هغه اجرت پاتې وراشوې سه نو ما د هغو نه دا د هغې کهانت په هغه اجرت کې چیرې نو راوړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د علماو خبرو پورې چې د انسان پر خېټه باندې د الله خشیت چې کله طاري شي نو بیا دې ته حرامه نوړۍ چرته هم ښکته نه ورکوځي ګورې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی تا خو زه غر کړمه اوس که یو څو ورځې پسه یو سړی یوه نوړۍ یا 2 نوړۍ دا تېرې کړي نو بیا انسان هغه د خېټې نه څنګه راوباسي دا خو یو مشکل کار دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مرۍ ته راګوته وردن نه کړه الټې کولې چېرې دا نوړۍ راوځي نوړۍ خو راوته نه ځکه دننه خو نور څه ونه نه بیا یې پسې اوبه وڅکې او د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو مرۍ ته ګوته ښکته کړه الټې وکړې نوړۍ راونه وته بیا یې اوبه وڅکې بیا الټې وکړې نوړۍ راونه وته څو پیرې داسې اوبه وڅکې او د هغې نه وروسته چې کله نوړۍ راووته د الله شکر یې ادا که چې زما په خېټه کې دننه هغه حرامه لقمه او هغه حرامه نوړۍ چیرې نو دا هضم نه شوه دې ته خشیت او روب وایي نو ما خبره دې پورې کوله چې د الله مکمل دین که تاسو وګورئ نو 2 خبرو کې مناصر دی اوامر دي چې کم کارونه د کولو دي منهیات دي چې کم کارونه د نه کولو دي انسان که د کولو کارونه کوي
د نه کولو د کارونو نه منع کېږي نو د هغې لپاره بهترین معاون دا د الله خشیت دی د الله یره ده د سر نه تر خپو پورې په دې جسم باندې د الله یره حاوي کا د الله خشیت او روب پې حاوي کا نو د دې انسان د دې جسم نه بیا خود به خود هغه افعال صادریږي کوم چې خدای پاک غواړي او هغه کارونه ترې نه صادریږي کوم چې الله بیا د انسان منع کړی دی ابن خریف دا یو بزرګ دی عالم دی د خپل واقعه لیکي او د خپل پلار واقعه لیکي د خپل والد صاحب دی وایي زما پلار یو بهترین د کپړې سوداګر نو بیا د خپلې زمانې او مشهور دلالو هغه دلال لی څه تانونه ورکړل چېرې دا تانونه ویسه او بازار کې را خرڅ کا څه اجرت پې هغه دلال دپاره مقرر کړو نه دی دلال چې کله هغه تانونه وړل د کپړې او دا خرڅول زما پلار ورته وي چې کله دې کپړه خرڅوله نه دی کې یو تان دی هغه تان یې ورته وښود چې هغه تان پرې منځ کې د کپړې نه یو تار وتی دی او کپړه یې کچه کړې ده کمزورې کړې ده نو کله چې تا را کپړه خرڅوله نو بیا هغه ګاګ ته راووې کم یو کس چې مشتری دی اغوستونکي د هغې ته بیا دا ووې چېرې د دې نه دا تار ختلی دی د هغې مطابق به هغه که قیمت کم و قیمت به ورته کم کې خو مشتری به اغوستونکی به د دې نه خبرې هغه ورته وي صحیح ده کله چې ماښام راغی دلال کپړې مکمل طور باندې خرڅې کړې وې زما پلار دې تپوس وکړه وی هغه کومه کپړه چې ردي وه هغه عیبجنه کپړه وه هغه عیب دی هغه مشتری ته ښکاره کړه هغه هو زما نو خبره بالکل یې رشي وه ورته وایي دا راته وایي چې خرڅ کړی دی را تان په چا باندې دی کپړه دی په چا باندې او ورته یو قافله وه شام طرف ته روانه وه او په پلانې لار باندې روانه وه دا ابن خریف وایي زما پلار هغه یو تیز رفتاره اس ته ور وختو پرې لاره باندې تیز روان دی یو ځای کې قافله را لاندې کړه اعلان یو کاله که راسې یو کس هغه زما دلالو زما لپاره یې کپړې خرڅولې کپړې دې تانونه چا اغوستي دي اوس چا چې تانونه اغوستي وو په هغه باندې یره راله ځکه چې تانونه والا هم غلا کړې وه هغه یو عجیبه کار کړی ابن خریف وایي زما پلار چې کله ورسېد او تان والا معلوم کړ چې دې سړي هغه زما له پلار د دلال نه کپړه اغوستې ده نو هغه ورته ویې ګوره تا باندې چې دلال کپړې در خرڅولې نه ما ورته ویلو چې کم مشتری دی هغه ته پرې خپله مبیعه کې کم شی چې ته خرڅې پرې کې به ورته عیب هغه ښکاره کړي چې یاره دا عیب دی پکې د هغې موافق به ورته قیمت کم کې خو د دلال نه چونکې هېر شوي نو ما ډېره زیاته لار وواله اوس ته ووایه چې دا کپړې غونډې ما ته راواپس کړه او که نه د هغې قیمت کمې هغه ورته یو کار خدا وکړه چې را پیسې چې کمې ستا دلال تاله درکړې دا مال راکه کپړې راوستې پیسې راوستې ښکته یې غورځولې او بیا یې خپله حمیانۍ چې کومه بوسخه کوي د هغې نه نورې پیسې راوستې مال یې راکړې ورته وایي چې ته د الله نه یېرېدې دومره د الله خوف او یره په تا باندې تارې وه په دې وجه الله ستا لار هم راویسته ځکه چې تا کم آواز وکړه چې هلکه زما د دلال نه کپړې چا اغوستې دي په ما باندې یره راله ځکه ما کوټه پیسې ورکړې وې نه زما ذهن کې خدا و چې د هغه پیسې وپېژندې نه په هغې پسې دی راغی دا والا کره کپړې کره پیسې والا او بل دا چې هغه کپړه زه په کامله پیسو باندې اخلم خو د ټولو نه لویه د خوند او د مزې خبره ده چې زه غیر مسلمه یم ستا د خوف د الله د دې تقوا نه دومره متاثره یم چې کلمه راته مسلمان مې کا په دې وجه باندې الله فرمیل ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا څوک چې د خدای پاک نه یریږي الله ورته په کارونو کې اساني پیدا کوي الله فرمیل ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نه یریږي الله ورته سختو کې بیا لار چې کوم دی نو دا راوباسي الله فرمیل څوک چې د الله نه یریږي ویرزق من حیث لا یحتسب الله وله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د په وهم او ګمان کې هم چې کوم دی نو دا نه په دې وجه ماوی شریعت دوو کارونه کې مناصر اوامر دې د کولو کارونه دي منهیات دې د نه کولو کارونه دي که چېرته انسان دا وایي زه د الله احکامات اوامر مکمل ادا کم منهیاتو نه ځان مکمل بچ کم دله به کار دا دي د سر نه رخپو پورې د مکمل طور ځان د الله په خشیت او یره کې چې کوم دی نو راولي که د الله خشیت او یره او خوف د دې انسان په جسم باندې حاوي نه دی بیا نه د ګناه نه بچ کیدی شي نه د کولو کارونه چې کوم دی نو سر ته ورسولی شي امام باندې په رحمت الله علیه الله دې قبر باندې په کروړو رحمتونه راورېږي الله یو ډېره لویه هستي پر مقدس ځمکې باندې پیدا کړې وه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو پیر خپلو شاګردانو خبره وکړه ورته وایي دلته کوفه کې ډاکوان راغلی او دلته کې د خلکو نه بیزې پټې کړي دي بیزې تختولې دي غلا شوي دي امام باندې په رحمت الله علیه یو سوچ وکړه چې یاره که دغه بیزې چا غلا کړي دي او د غلا د بیزې چا په قصابي باندې خرڅ کړي ځکه اکثر د غلا ساورې خلک قصابي ته وررسوي ساتلی خو څوک شي نه ډایرکټ قصابي ته وررسوي نو که دا د غلا بیزې چا قصابي له ورکړي نو بیا امام باندې په رحمت الله علیه
هغه د مشران نه تپوس وکړه کوم چې حیواناتو کې ماهر خلک وو وایي دا راته وایي چې د دې بیزو عمر څومره خلکو ورته یاره عموما دومره زندګي تر هغه وخته پورې چې چا ورته وي دومره زندګي د بیزې د هغې پورې د قصابي نه بیا غوښه نه اخسته وایي کیدای شي را د غلا بیزې به چا ور خرڅې کړي او بیا دغه مشتبه او دغه چې کوم دی نو حرام خوراک چم چې مشکوک دی دا زما خېټې ته رانشي تر هغه وخته پورې بیا قصابي نه بیا غوښه نه اخسته بیا ورته چېرته یو پیره طالبان وی دلته د سیند غاړې له سمندر غاړې له بعضې سیاحین راغلي وو هغه خلک سیل له راغلي وو چکر له ځان سره یې غوښه راوړې وه او د سمندر پرې غاړه باندې غوښه پخ کړې وه او د هغې هغه هډوکي سمندر ته ور اچولي امام بني په رحمت الله علیه سوچ کې پرېوته چې یاره کیدای شي دغه ځوانانو چې را سیل له راغلي وو دیو د هغې قصابي نه غوښه اخیستي او هغه قصابي باندې د غلا هغه بیزې چا ور خرڅې کړي او دا د غلا د بیزو د غوښې هغه هډوکي سمندر ته ور اچولي او دغه هډوکي بیا چېرته کې میانو نه یې چوپلي او میانو د هغې نه چېرته ذرات نه یې خوړلي بیا یې د ماهرین نه تپوس وکړه ورته وایي چې یاره د مهي عمر زندګي څومره تقریبا خلکو ورته وایي دومره تر هغه وخته پورې امام بني په رحمت الله علیه بیا د مهي غوښه هم چې کوم دی نو نه استعمالوله دې ته ویلی شي کامله تقوا ګورې ښه د الله خوف کله چې الله خوف په انسان باندې طاری شي او یره طاری شي دا انسان بیا د هر قسمه حرام خو حرام دی د مشکوک سي نه ځان چې کوم دی نو دا بچ کوي وس درې را څه پته لګېده چې دا هغه بیزه په قصابي نه خرڅه شوي درې څه پته لګېده میانو چې کوم دی نو دغه هډوکي نه یې سټلي نه یې خوړلي د هغې ذرات یې نه یې خوړلي خو حرام دی د الله خشیت او روب چې په کوم یو انسان باندې طاری شي هغه بیا د مشکوک اشیاو نه هم چې کوم دی نو دا ځان ساتي په دې وجه باندې د انسان دپاره لوی معاون په اوامرو کې لوی معاون چې کوم دی نو په منهیاتو کې هغه دا دی چې انسان باندې الله روب خشیت یره چې کوم دی نو دا طاری شي نو انسان له پکارداري چې دی خپل نفس خپل ځان چې کوم دی د الله نه ویری همدغه شانتې انسان له پکارداري دیر خپل لاس د الله نه ویری علماو لیکلی دي چې کم یو انسان د خپل لاس د الله نه ویری په دې طریقې سره چې ته سوچ کې چې یاره دې لاسو کې ماته څومره سهولت دی اوس کله لاس زما نه وی د بل به محتاج وم دا الله یو څومره لوی نعمت را کړی حیوان سره چې لاس نشته دی یې بلډینګ آباد کې که نه دی یې ګاډی وچلی که نه دی یې فضا کې بر هوا کې هغه سیل وکړي که نه دی یې چې کوم دی هغه کارونه وکړي کوم چې عام انسانان چې کوم دی نو دا کوي همدغه د لاسو کمال دی چې دومره لوی حیواني چې هغه ټوک ټوک کې نو ستا په شان دی چې کوم دی لس پنځلس دی جوړېږي هغه حیوان ستا تابع دی دا ولې تابع دی ستا سره لاس دی ستا سره لاس کې چوکره لخته را ستا سره لاس کې چې کوم دی نو د هغې پړی دی دې خبرې ته لږ سوچ وکړه نه د دې خبرو سره دا لاس د خدای نه ویره په دې باندې خوف چې کوم دی نو د الله طاری کا او کله چې به خوف طاری شه او بیا به تا د څنګه پته لګي چې یاره په دې باندې الله خشیت حاوي شوی دی علماو لیکلي اثر به دی فلا تمدو الی الحرام حرام طرف ته بیا د لاسونه چې کوم دی نو دا نه ورغځېږي همدغه شانتې القدم دا خبیری د انسان دی باندې د الله خوف چې کوم دی نو دا تاریکه د کم یو انسان خپې نه دا څومره محتاج دی د بل محتاج دی د لوی د وړوکې محتاج غریبه د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیدی نشي د الله خشیت په تاریکه اثر به دا راوځي چې فلا یمشي بها الی معصیة او ذنوب دا انسان بیا پر خپو سره نه د الله نافرمانی طرف ته ځي او نه ګناهونو طرف ته چې کوم دی نو دا بیا ځي ځکه د دې اثر هم دغه دی چې دا تا د الله نه چې کوم دی نو دا یېرولې په دې وجه باندې خشیت روب او دغه شانتې د الله چې کوم دی نو خوف په جسم باندې تاریکولو سره د انسان جسم چې کوم دی نو دا قیمتي وګرځي ځکه الله فرمیل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى کم یو انسان چې د الله په مخ کې د ودرېدو نه ویرېده او خپل ځان چې کوم دی دا د خواهشاتو نه وساته فإن الجنة هي المأوى د دې انسان ټکانه چې کوم دی نو بیا جنتي جنت ته قیمتي سیسي بې قیمته جسم الله جنت ته چې کوم دی نو دا نه ورلیږي نه خوف یره داسې یو څه دی توره شپه کې د ګناه نه بچ کوي ځنګل کې د ګناه نه بچ کوي نبی علیه الصلاة والسلام خلیفه راشد د شپې روان دی خلفای راشدینو داسې حکومت چلولی و د شپې به خوب نه کو خوا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به وی که د دجلې په غاړه باندې یو سپی دا د لوږې نه مړ شو د قیامت په ورځ باندې به عمر د ګریوان نه الله نصیره شپې به غریب خوب نه کو ګرځېده را ګرځېده به یو ورځ ده د شپې چې کوم دی یو دیوال ته بل ورته هغې ته غوږ یې ښودی په دې کور کې خو داسې خلک شته نه چې له لوږې د لاسه ماشومان جاړي او هغو ته خوراک د شپې نه میلاو شوی کور کې چې کوم دی د یو زنانه او د هغې د لور خبرې واورېدې لور او زنانه خبرې کوي دا مور ورته وایي چې بچیا
مخکې به د ساورو پی ډېر زیات کول زمونږ کور کې خو نور د خرچې د ګټلو څوک شته نه دې پیو باندې به ګزاره چلیده اوس چونکې ساوره هغه پی کم کړي دي اوبه پکې ور واچوه چې زمونږ هغه خرچه را کمه نه شي هغه لور ورته موره دا راته امیر المؤمنین چې اعلان کړی دی چې څه قسمه ملاوټ دا به ممنوعي امور ورته وایي چې بچیا دا خو شپه امیر المؤمنین به ودی او هغه زمونږ نه څه خبرېږي هغه ورته مور عجیبه ښځه یي که امیر المؤمنین ودی دغه امیر چې کوم دی لا تاخذو سنة ولا نوم الله ته خو نه خوب راځي او نه هغه معمولي پرکالی او پریشاني وله ورځي امیر المؤمنین بار ولاړ دی ډېرو خبرې چې دی نو دا اوري لور ورته وایي پیو کې اوبه نشم میلاولی لاړ امیر المؤمنین او خپل بچو ته وی چې بچو څوک تیار دی په دې دور کې راسې الله نه یریدونکې زنانه چې په نیمه شپه کې او د شپې په تیاره کې هم د الله خوف دومره حاوي دی چې مور ترغیب ورکوي چې په یو کې اوبه ور واچوه خو هغه بیا هم د مور د خبرې تردید چې کوم دی نو دا کوي خپل یو بچي له یې غوښته او د هغې سره یې چې کوم دی نو ورله نکاح وکړه نو خشیت او یره د انسان په زړه کې چې کله وه نو د دې انسان په توره شپه کې هم د ګناه نه بچ کوي که یو خوشې ځنګل په هغې کې هم بچ کوي ما تاسو سره ابن عمر رضی الله تعالی عنهما واقعه بیان کړې وه ځنګل کې روان دی خوشې ځنګل دی هلته یو شپون دی او بیزې سره ول ساوري سره ول دی ورغې وږې شوی دی نو ساده لباس ته ټوکړې پکې لګېدلې دی شپون خو نه پېژنده چېرې دا خو دومره لوی هستي ده لاړ هغه شپنکي ته وایي وای دا راته وایي د ساورو کې څه لنګ ساوري شته وي او وی میلمه مو وږې شوی یم که د یو لنګ ساوري نه د یوې بیزې نه ماله پی راولوشي او ماله یې راکې وږې شوی یم د هغه دا خیال و دا به د ده بیزي هغه ورته وي چې میلمه دا خبره دې صحیح ده او بالکل دا خو ډېر دی او ثواب کار دی چې راسې ځنګل کې او میلمه هغه خدای پاک راوسته خو یو په یو مسلې تپوس درنه کوم پر دې مسله باندې پوه نه یم شپنکی ورته وایي هغه ورته وایي څه مسله ده وایي مسله دا ده یو سړي ساوري خپل لري دی په اجرت او کرایه او مزدورۍ باندې پردي ساوري سره او د ساوري سره او هغه مالک دل اجرت ورکوي کرایه ورکوي نو که ده باندې میلمه راشي او دا لاروی غریب وږې شوی دی نو دی د پردو ساورو نه د پردو بیزو نه پی را لوشلی شي میلمه باندې سکولی شي نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی ساره ساوري ولې پردي دی وی او دا زه په اجرت باندې سرومه نو دغه ځای کې ده ته پته ولګېده چې شپونکی خو تقوادار دی ښه ځکه خوشې ځنګل دی او دی هم دومره د الله نه یېرېږي لږ امتحان پې کوي امتحان پیدا کوي وایي ځوانه یو کار نه کوي ورته وایي سري و یو کار داسې وکړه دا خو خوشې ځنګل دی که نه څوک خو تا یې نه که نه وینا وی نایکه وی نایک خو کور کې دی چېرته کې وی ستا نو خبرېږي نه که نه وینا دی ورته وایي یوه لنګه بیزه په ما را خرڅه کړه پیسې به درکړم پیسې غلي جب کې واچوه چاته څه وایم زه به پرې لاره دا لنګه بیزه ځان سره بوځم نه زه چې کوم ځای ته سفر کوم ډېر زیات اوږده لار د څو ورځې لګي پرې لاره به زه څه خورم خو د دې نه به ځای په ځای باندې چې کله وږی کېږم په یوه ترې رالوشم او څکم به ته به بیزې والې او که مالک تپوس وکړه نو خو اسانه خبره ده که نه دلته یې ځنګل کې او شرمخان شته که نه هغه ورته د دنیا دا ډانچې ځای په ځای د بیزو پرتې دي ورته وایي شرمخ راغی او بیزې ماته کړې او بیزې ډانچه ورته وښیه مالک څه خبرېږي د دې نه نه هغه شپونکي وخندل ورته یې میلمه عجیبه خبره خو دې راته وکړه که نه که مالک ناخبره دی دغه مالک چې کوم دی هغه زما ستاره خبرې اوري نه هغه پرې خشکې ځنګل کې ماینې نه زه به د قیامت په ورځ باندې د هغه نه څنګه غلا کوم هغه ته خو د پردۍ بیزې ډانچه بیا نشم خویه که نه هلته د قیامت د ورځې خبر راته کوه چې هلته به ځان څنګه بچ کوم هغه ځان پورې راجوخ که ورته ما پېژنې خپل تعارف یې ورسره وکړه ورته وایي شپونکي او ځوانه چې ستا غونته کسان پرې مخ د ځمکې باندې برقرار موجود دی د ځمکې نظام به چلیږي الله به قیامت چې کوم دی نو دا نه راولي وس خشکې ځنګل کې د ګناه نه بچ کېدل دا د الله هغه خوف دی هغه خشیت دی او یره ده نن هر یو انسان که ستا په سر باندې ستا نه چاپېره پولیس واله تاوي که نه خو چې کم یو انسان عزم د ګناه کړی په داسې طریقې سره وکړي چې د انسان عقل ورته وخوځي را په څه طریقې سره ده وکړه تمام خلکو په منځ کې راسې ګناه وکړي انسان د سره اډو خبر هم نشي د ګناه خپل کړی ولې خشیت او روب نشته د الله هغه خوف او یره د انسان د زړه نه چې کوم دی نو دا وتیره په دې وجه باندې معاون په اوامرو کې معاون په منهیاتو کې دا خوف دی نو په ځان باندې د الله یره چې کوم دی نو تواري کوي کله کله مراقبه کوئ مخکې ما تاسو ته ویلي ماسخوتن لمانځه نه وروسته تیاره کې لږ کښېنئ مراقبه کوئ ګورئ ښه چې زما دا زړه دا والونه چې کوم دی الله چلی
سحر زه راپاسم ماښام چې کوم دی نو څملم که چېرته کې الله د زړه دا والونه لږ غونته کې بند کړي او یو 15 شپږو سیکنډو په مقدار باندې بند کې زما د جسم کې به څه پاتي که چېرته دا روح رانه الله والي زما د جسم کې چې کوم دی نو څه به پاتي نن خو زما سره مقرره ما له الله سترګې راکړي الله ژبه راکړې الله دل او دماغ راکړی الله لاس او خپې راکړې الله زړه راکړی نن ولې د الله د مرضۍ موافق استعمال نه کم ولې د الله د مرضۍ مخالف استعمال کم روب او خشیت دبدبه د الله پر جسم باندې توارې کوي انشاءالله د هر یو عضو نه د هر یو جسم د هر یو پرزې نه به هغه کار وځي کوم چې د الله مرضي د هر یو پرزې نه به هغه کار نه صادرېږي کوم چې د الله چې کوم دی نو دا مرضي نه وي په دې وجه باندې کله چې پر انسان پر خپل جسم باندې الله خوف طاری کړ علماء لیکلي بیا د انسان پر جسم کې څه کیفیات پیدا شي څه کیفیات پرې کې پیدا شي او هغه کیفیات چې کوم دی نو دا صحیح چې کله د الله یره د انسان زړه ته راله نو نمبر 1 کیفیت چې کوم دی نو هغه دا الحزن اللازم دا انسان همیشه لپاره په یو حزن کې په یو خفګان کې خفګان د دنیا نه ګورې ښه د آخرت خفګاني چې زما زندګي تیره شوه ما څه وګټل څه مې وبایلل نن که الله مرګ راولي زه به الله ته نیکۍ ډېرې مخکې ګوم که بدۍ به ډېرې زیاتې مخکې ګوم نن که مرګ راشي د قبر کې زما سره بیا حجت او برهان شته او دلیل شته او که نشته نن که زه مړ شم او قیامت کې خدای ته مخامخ کېږم نو بیا راسې حجت شته چې د الله په مخ کې هغه له زه جواب ورکړم الله خو به هغه قاضي ناسي چې د دنیا د قاضي په شان دی نه رشوت علي نه د چا نه هغه چې کوم دی نه یو دشمن نه یو څوک هغه خپل زور او طاقت په بنیاد باندې پسپا کولی شي او نه الله هغه ذات دی چې د چا سفارش چې کوم دی نو دا قبلی نه زه به بیا هغه له جواب ورکم او که ور نه کړمه نو خشیت چې زړه ته راشي د انسان پر جسم کې او کیفیت پیدا شي چې دا حزن لازمي د سره غم چې کوم دی نو دا لازم شي او دویم نمبر الهم الغالب د باندې دا غم چې کوم دی نو غالب شي د آخرت غم په ده باندې غالب شي هر ټیم دی را سوچ کوي چې زیات نوافل وکم هر ټیم دا سوچ کوي چې زما را جوه زیاده په ذکر اسکار باندې لمدی هر ټیم دی را سوچ کوي چې زما را سترګې زما را مازغه دا یو ښه سوچ وکړي زما رې زړه کې یو ښه چې کوم دی نو سوچ راشي زما را لاس او خپې چې کوم دی یو داسې کار وکړي چې الله پې زما نه راځي دا همیشه د دپاره دا غمي او دریم نمبر کیفیت د انسان پر جسم کې چې پیدا شي هغه بېچیني ده دی چرته په سکون کې نه ګورې ښه مجلس کې را انسان ګورې دی خاندي نه ګورې دی په یو بېچینۍ کې بې سکونۍ کې دی او هغه بې سکوني دا ده چېرې نن مرګ راغی څه چل به کېږي یو بزرګ دی عطا اسلمي رحمت الله علیه د چې کوم دی نو بیبي هغه بیان کوي هغه وایي چې زما را خاوند به د شپې چې کله سملاسته بیا به پاسېره کور کې یو شیشه هغه شیشه کې به یې مخ ته وکتل بیا به سملاسته بیا به پاسېره هغه شیشه به یې بیا راواغسته تر سهاره پورې به دغه شان دی خوب به نه ورته ما به دې سهار تپوس وکړې شیشه کې ته څه ګورې وې زه لږ سوچ ویسمه چې یاره هسې نه زما را مخ خدای پاک د خنزیر کړی یا د سپي کړی خو نه دی زه په ځان ویرېږم شیشه کې وګورم دغه شان دی شکر د الله ادا کړم بیا سملمه چې یاره زه چې کوم دی سهار نه ماښامه پورې زما خو سترګې غلط استعمال شي زما جسم د الله د مرضۍ موافق استعمال نشي یاره زما را شکل او خدای پاک بدل کړی نه دی زه بیا بېچین یم بې سکون یم زه بیا په شیشه کې وګورم تر دې پورې سحر شي او ما له ټکی خوب چې کوم دی نو دا رانه شي نو انسان داسې بېچین یې ګورې ښه کله چې دا انسان به د الله هغه خوف در انسان زړه ته چې کوم دی نو دا راشي دا بېغمه چې دا خلک ناستي دا ټوکې ټقالې دا خنداګانې دا ګپ شپ دا پردی غیبت د دې انسان زړه چې کوم دی د الله د خوف نه بالکل ګورې خالي د الله یره زموږ او ستا زړونو کې نشته که چېرته یره وې بیا د خندا په ځای باندې به جړه وه علماو لیکلي بل کیفیت پر انسان باندې دا تاری شي چې کله د خپل ځان د الله په خوف باندې چې کوم دی نو مزین کړي دا خپل جسم د الله په خوف باندې چې کوم دی نو ملبوس کړي نو نمبر بل چې کوم دی نو هغه کثیر البکا ده د انسان زړه بیا نرم شي چې کله د الله یره د انسان زړه ته راشي چې کله یره نه د انسان زړه سخت ګورې ښه د ده د سترګو نه معمولي قطره هم ښکته نه رابهیږي خو چې کله زړه نرم شو د الله یره راله د انسان له بیا په معمولي خبره باندې جړه ورځي نو کثیر البکا دا کیفیت پر انسان کې بیا پیدا شي او جړه دا د الله هغه نعمت دی د انسان دپاره دا هغه نعمت دی چې د دې جړه معمولي دا د اوښکې معمولي قطره چې کوم دی د دې وزن به د قیامت پورې د انسان ته میلاو شي یو روایت کې راسې راځي د قیامت ورځ به راشي یو ګناهګار انسان به الله مخکې ودرئ دا ګناهګار به وایي خدایه زه خو په خپلو ګناهونو باندې ستومانه شوی وم الله به فرمایي دلیل پیش کا
ګواره ولا چا ویلي ته به خپلو ګناهونو باندې ستومانې که پې ستومانه وې زما څه کار دی سزا خو نه درکوږ د ده سره به هېڅ قسمه حجت نه وي د ده د سترګې یو روزه چې کوم دی یو باڼه دا یو باڼه یو یخته به خدای پاکه زه ګوی ورکومه چې دا انسان په خپلو ګناهونو باندې نادم و ته څنګه گوی ورکې خدایا د چې خپلو ګناهونو ته سوچ وکړه په ده باندې ستا یره راله او د هغې د وجې نه د ده د سترګو نه معمولي اوښکه راووته او دومره معمولي اوښکه چې نورو هغه بڼو ته نه وررسېدلې صرف زما د یخ ته راورسېده زما سره لږه ټچ شوې ده هغه ګرمه اوښکه زه ګوی ورکومه الله به انسان وبخي او دغه انسان ته چې کوم دی د باڼه د ګواهي چې کوم دی نو دا جنتي به د انسان ته ویلی شي الله به دغه انسان مغفرت ور نصیب کړي نو کثیر البکا دا یو کیفیت پر انسان باندې طاری شي کم یو انسان ته چې د الله خوف او د الله خشیت زړه ته چې کوم دی نو راشي او بل د التضرع فی اللیل والنهار د شپه او ورځ الله ته بیا زاري کوي دی د خپلو ګناهونو د معافۍ هغه دعاګانې د الله نه غواړي د خپل مغفرت چې کوم دی نو دعاګانې د الله نه غواړي جنت ته د دخول چې کوم دی نو دعاګانې ترې غواړي او بل الحرب من مواطن الراحه د راحت د ځایونو نه د سیر سیاح د ځایونو نه د ټوق ټقالو د ځایونو نه دی بیا تختې ګورې ښه کم د لهو د لعب ځایونه د لبو ځایونه چې هغه الله نه یو انسان غافله کوي د هغه ځایونو نه دی بیا منډه وهي دی بیا دا ځایونو ته ځي چې هلته د خشیت او سوچ چې کوم دی نو دا برقراري او وجل القلب زړه کې چې کوم دی نو د الله خوف او یره دا ور واچولی شي په دې وجه باندې خبره ما دا کوله چې څومره دین دی دو خبرو کې الله را بند کړی دی اوامر دي د کولو کارونه منهیات دي د نه کولو کارونه کم یو انسان چې په مکمل دین باندې عاملېدل غواړي چې زه په دې باندې عامل شم د کولو کارونه دې وکم د نه کولو د کارونه دې ځان بچ کم دی د الله خوف د الله یره دغه خشیت چې کوم دی نو خپل زړه ته راولي د دې دواړو کارونو باندې به دی عامل شي خو که د الله یره ستا په زړه کې نه وه ته دې دواړو کارونو باندې عامل کېدی نه شي الله دې زموږ دل او دماغ بلکې تمام جوارح تمام اندامونه له سر نه رخپو پورې په خپل خشیت کې چې کوم دی نو راونغاړي الله دې زموږ زړونو ته خپل خوف او یره چې کوم دی نو داخله کړي د مخلوق یره دې الله زموږ د زړونو نه بالکلیه بهر کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین